نو مقصد دا علماء سدي دواړه قسمه کوشش کوي او په هر میدان کې ګوري کوشش کوي چې د دین دفاع وشي او که څوک اغیار یهود هنود او نور راځي او په دین حمله کوي په عقیده یا په نور نصوصو د دین یا په د دین چې کم مشاعر دي نو علما میدان کې په هر میدان کې ولاړ دي او ډټ کر د هغې مقابله کوي او د دین دفاع کوي نو امام بخاري رحمت الله علیه دلته د دین د دفاع دپاره یو میدان کې ودرېد او یو دوه باطلې ډلې به په هغې باندې ردونه کوي د هغې نه دین محفوظ کول غواړي یو ډله رونو د معتزله ده د معتزله خو یو اوږد تاریخ دی نو وخت کم دی هغه درته نشم بیانولی خو دومره به راته ووایم چې د هغې یو غلط او یو باطله نظریه وه د معتزله هغې به وی تله نشته د قیامت پر ورځ میزان العدل چې ورته ویلې کېږي چې په هغې نیکۍ او بدۍ دلیلې کېږي وی دا د قیامت پر ورځ دا تلې ملې وی نشته هغې به دا وي دا معتزله هم وي او دا جهمیه هم وایي وی په تله څه کوي خدای پاک موږ وایو نیکي بدي پې تللې کېږي ګناه او نیکي ثواب پې تللې کېږي هغې وایي وی دا اعمال اذا وجدت عدمت چې موجود شي ختم شي وی عاده د معدوم خو محاله ده او که بالفرض د دې اعاده وشي وی دا غیر متقوم بنفسها دي یعنی ماده نه لري یو ظاهري وجود نه لري چې دې تله کې واچوي ما ته مونځ وښایه تله کې واچوه که یا که څوک نیکي کوي نو داسې شته څوک چې نیکي راوالي او په تله کې واچوي یو غیر مادي څیزونه دي نو دا تله کې اچولی نه شي تیله کې اچولی نه شي نو د دې به څنګه وزن کېږي او په وزن کې فایده څه ده هسې الله ته دا معلوم دی دې وجې نه هغې د وزن د عمل نه انکار کوي وی وزن د عمل نشته او نه تله شته د قیامت په ورځ نو امام بخاري رحمت الله علیه په هغې ډله باندې رد کوي او څه وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله وایي چې زه به وزن کوم او دا نیکي بدي به تلم او رسول الله مبارک فرمایي دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نو چې الله او رسول وایي تله شته او په هغې به نیکي بدي تلم اما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه نو چې الله وایي تله شته او زه به پې وزن کوم او پیغمبر مبارک فرمایي تله شته او دا دوه خبرې پکې درنې به نو د خدای او د رسول د خبرې مقابله کې موږ د عقلي خبرو هېڅ قسمه نه ګنجایش منو نه موږ هغه منو خبره خلاصه شو زه به د خدای خبره منم که زه به د فلسفي خبره منم زه به د خدای خبره منم بعضې څیزونه دې وروڼو ګورې زموږ عقل هغې ته رسېدی نه شي اوس که یو میږي ته ته ووایې دلته یو میږی دی په دې مدرسه کې دا د خپل کور جوړ کړی دی او ته هغه ته ووایې چې یاره ګورې سعودي هم شته او امریکا هم شته او جزونه هم شته او دریابونه هم شته او غرونه هم شته او ډېره لویه دنیا ده او دا دي دا دي دا دي میږې به ټوپونه ووایي او خپې به وړقوي وایي به چې دا ته څه لیونی یې سړیه ما خو همدغه دنیا ده بل خو څه نشته غر پکې لاسه ته وایي او دریاب پکې لاسه ته وایي او که ته میږي ته وایي چې نه واورې پکې لا پرېږدی وایي دا دې پکې لا بله نخره راوایسته اوره څه ته وایي او که ته ورته وایې چې اور هم بلېږي اوسپنې هم جوړېږي ریل ګاډي هم چلېږي وایي دیوانیه مونږ خو نه ریل ګاډي ولیده ریل ګاډي پکې څه ته وایي هغه ته دقه چې کوم ځای پورې د میږي خپې حرکت کوي او کوم ځای پورې د هغه ژوند دی دقه دنیا د هغه ته بار دنیا د هغه عقل اخلي نه د هغه عقل ورته رسېږي نه دقه رنګې زموږ مثال د میږو د ماشو په شانتې دی چې کوم ځای ته زموږ حواس رسېږي بس هغه دنیا موږ هغې ته زموږ عقل رسي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا د علم نه د ادراک علم مراد دی زموږ نشو د الله د کائناتو ادراک کولی نشو ما دې مخکې ورځو کې یو مطالعه کوله د دې ستورو موجوده یو ساینسدان بلکې یو ساینسدان نه دی د امریکې او د روس مشترکه ساینسدانانو یو کمیشن جوړ کړی دی هغې یو ریپورټ شایع کړی دی دا موجوده اوس یې شپږ میاشتې مخکې شایع کړی دی مخکې مو خو دوی لږ تجدید پکې کړی دی هغې وایي چې دا موږ کم دا ستوري تاسو ته ښکاري او سپومۍ او انور درته ښکاري دا یو کهکشان دی یو کهکشان په دې کهکشان کې په ګربونو نه زیات ستوري دي
اربونه نه کروڑونه نه د ګربونو نه زیات ستوري دي او داسې ستوري پکې شته چې د دې انور نه 50 چنده او 100 چنده هم د دې ځمکې نه غټ دي. مایا کنه دې کهکشان کې دې نه پس دي اسمان دی نه د دې کهکشان نه برا یو خوا بل خوا په اربونو نور کهکشانونه دي چې هغه موږ ته پته نشته امام رانیوی نشو په اربونو کهکشانونه دي او په یو کهکشان کې په اربونو ستوري او سپومې نورونه دي پکې وې داسې ځمکې په هغې کې شته چې څلور سپومې لري. زموږ د ځمکې خو یوه سپومې ده د خدای د دې کائناتو ته زموږ دماغ رسي. د حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل حضور پاک تپوس وکړ وې ته چې قرآن شریف ماله راوړې څومره ساعت کې را رسېږي. ګوره دې ځمکې نه اسمان ته د دې سورلی هغه الله ته پته ده چې څه یادوي نور یادوي که څه یادوي د کومه تېز رفتاري د 500 کالو مزل د هغې نه بر دویم اسمان پورې 500 کاله مزل درېم پورې بیا د هغې نه 500 کاله درېم نه څلورم پورې بیا 500 کاله د اووه اسمانونه دي بیا د عرشه پورې د اووم اسمان نه عرشه پورې 500 کاله مزل بیا د عرش د لاندې نه بره پورې 500 کاله مزل. نو جبریل علیه السلام نه تپوس کوي حضور پاک وایي ته چې ما له وحی راوړې د الله نه څومره ساعت کې را رسېږې واوره وایي قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه لا نی رپېدلې چې در را رسېدلې عقل ستا اوس دا مني زموږ عقل رسېږي نه ډېرو څیزونو ته نو ته به څه وایې چې دا شته نو دا کېږي نه نو ته وایې چې هلکه زموږ دا نیکي بدي به څنګه تللې کېږي دا د معتزلو درې د هغوی د ګمراهۍ اسباب دي درې یو اتباع الهوا د خواهشاتو اتباع کوي د شریعت مقابله کې یو تحسین الظن بالعقل په عقل ښه ګمان کوي چې کوم شی عقل مني نو هغه مني او چې کوم د عقل نه اوچت دی نه مني دوی خو عذاب قبر هم نه مني جسد ده دوی خو جنت او دوزخ هم نه دي پیدا وروسته به پیدا کېږي دوی خو د کرامت د اولیاو نه منکر دي دوی خو د حضور پاک د ډېرو معجزاتو نه منکر دي دوی خو وایي پول هم نشته پل صراط چې دا موږ وایو د دوزخ د پاسه یو پل دی او هغې باندې به خلک تېرېږي او د ویښته نه لرې او د تورې نه تېره دی وایي دا خو تعذیب المؤمن دی تاسو شریعت قاعد کې نه دی ویل تعذیب الانسان په دې به څوک څنګه تېرېږي چې د تورې نه تېره وي او د ویښته نه لرې وي یو بوډۍ د شپې ژړل نو انوسۍ ورته وایي ادې ولې ژاړې وایي بېګا مولوي صاحب ته پرون تقریر کوو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تېره دی نو بچې ژړا راځي چې موږ به په دې څنګه تېرېږو زما خو کونډۍ خوږېږي په دې غټ سړک نه شم تللی نو انوسۍ ورته قار شوه وایي موږ دې د خوب وویستو چې نه شې تللی مه دا خو د مور کور دی څه ما وایي نه لکه دې غواړي که نه ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه زړه دې ښي که بدي ورځې به پې ورود داخلېدو ته وایي پورې وتل نه بیا که د خدای طاقت د سره یي پورې به وځي که نه زموږ د علاقې یو مولوي صاحب خیر عالم خو نو غریب خو ښه سړی و داسې خوشطبه او ډېر زیات ما سره ډېره لګېده نو هغه یو ځل د پل صراط تقریر کړی وایي د ویښته نه نری او تورې نه تېره دی یو مقتدي وله چای وکړه دا پنډور چرني دا زما ډېر بدي شي دا په ارامې هلکه ګورئ دا حرام نه دی ښه دا نه یم چې زه حرام دی زه فتوی نه لګوم خو زما نه دی خوښ نو کله زه د خولې نه داسې یو خبره وکړم چې دا شی مې نه خلک راپورې بیا په دې فیسبوک لکې وتړي چې دې خو چې په ارامې چرګ مردار دی ما کوم ځای ویلی موږ هم کله کله وخورو چې مجبوره شي یو ځل چا تپوس وکړه په مکه مکرمه کې وی یاره اعتکاف کې کم خوراک خوړل ښه دي او کم ښه نه دي مې ګوپي پکې مه خوره صاحبه په فیسبوک چا ما پسې لکۍ وتړله وی دې وایي چې په اعتکاف کې ګوپي خوړل منع دي او حرام دي خدایه ما کله دې شاګردانو دوستانو ټیلیفونونه کول چا به مخالفین خو هم شته که نه دا اوس وګوره ورته په کوم کتاب کې راغلي چې ګوپي منع دی او دوی وایي په اعتکاف کې به ګوپي نه خورئ ما خو منع او حرام نه دي ویلې خو ما صرف دا ووایي چې ګوپي دې خوړ نو سیلی او توپان به یې په جومات کې نو جومات د داسې څیزونو نه پاک ساتل پکار دي که نه حدیث کې نه
راځي چې اودس ما ترجمات کې کېنه نو فرشتې راته دعاګانې کوي خو که ځان دې پې کړو بیا اودسه شوې نو بیا دعاګانې بندېږي. یو ځل چا تپوس وکړو وی پتلون کې مونځ کېږي که نه کېږي؟ ما ورته وی بلکل چې هغه چې کوم پتلون والا یو جامه ده ولې پکې مونځ نه کېږي؟ یو لباس دی که نه خو مې د هغه کېږي خو چې شاته څوک ولاړ وي د هغه قصه ګرانه ده. دا به راپسې چا لکې ورته ویلي وي چې شاته پتلون والا پسې څوک مونځ نه کېږي. مې ما خواصې خوشطبي وکړه چې د پتلون والا پسې شاته ولاړ وي نو دې به لوړې جوړې او کمرې او غرونه شمېرې او که دې به خپل مونځ کوي. نو ګورې زه دا نه ویم چې په ارامۍ چرګ حرام دی زما نه دی خوښ لنډه ده نه مې دی خوښ چې کوم چرګ یو بانګ نه وایي نو دا د خوراکي په ارامۍ چرګ بانګ وایي نه. او دویم دا دی چې بې غیرت هم دی سړیتوب پکې نشته په دې خو پوهېږې که چې ته به هم نه لري په ارامۍ چرګ چې په چرګه ور ټوپ کړي او هګۍ دې پیدا شوي نو سړیتوب هم پکې نشته او بې غیرت هم دی. رکوټې په کورنۍ چرګوټې وي چرګو سره منډې وایي که د بار نه غټ چرګ هم راشي نو دې ټکه ټوکه شروع کړي چې دا خو زما قوم دې ته پکې د کمې راغلي او په ارامۍ چرګ ده که نه بل چرګ راوله نو دې به انفن فی الماء و استن فی السما مخوکه په اوبو کې منډي او ځان به ساتي. نو ګورې یاد ساتئ چې څوک هم په ارامۍ چرګان خوري دا چلونه پکې ور پیدا کېږي. دا کتابي خبره ده خو د تجربې ده. نو دا په ارامۍ چرګې والا لال کړی پې وخوړ نامقتدي ورته یې استاد وی تا تقریر کې پرون ویلي و چې یو پول دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی دا د حقیقت وی کاسې ګپ شپ دې لګاو هغه وی نه دا خو حدیثو کې راغلی دی حقیقت دی وی استاد چې ستا خو هم چشمې لګولې دي او کونډی دې خوږېږي او کونټی دې لاس کې را ته به پې څنګه تېرېږي خو معلومېږي دا چې څه دم دورهاره سره ده نو هغه دم باندې به پې پورې وځي بېره دم نه خو پې پورې وتل ګران دي نو ستا چې هغه دم ما ته وښایه هلته به راپسې په اتلس سلې زره قامه کې کم ځای ګرځم نو هغه استاد یې ورته وایي چې دا نن دې کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ما ویې لکه موټروی څه ته وایي رسول الله مبارک فرمایي بعضې خلک به پې داسې پورې وځي کالبرق لکه د برېښنا په شان کاجاوید الخیل کررکاب څوک به پې پیاده روان خو چې د الله طاقت د سره وي که د الله طاقت دې قسم دی که پې قدم هم والې نو دا څیزونه ټول زموږ د عقل نه بالاتر دي نو ته به څه وایې چې دا نه منم د فرشتو وجود کرام الکاتبین تا سره دلته ناست دي نیکۍ دې هم لیکي او ګناه دې هم لیکي ته خو یې ذهني نه یو بل سره خبرې هم کوي ته وایې زه خو یې خبرې نه اورم قلم کشار هم کوي زه خو یې د قلم کشار نه اورم کتابونه هم ورسره دي زه خو کتابونه نه نو ته به څه وایې چې دا شته نه زما عدم علم یا زما یو شي ته ذهن نه رسېدل زما عدم ادراک دلیل د عدم وجود د شي نه دی چې دا شی موجود نه دی نو دقه رنګې الله او رسول وایي امام بخاري په ښکلې رد وکړه چې یو تله به وي د قیامت په ورځ او په هغې به الله نیکي او بدي تلي ګناهونه او نیکۍ به تللي کېږي نو چې الله او رسول وایي بس زما د الله او د رسول په خبر ایمان دی زما وروڼو زموږ په د ایمانیاتو کې یو قسم دی چې هغې ته ایمان بالغیب وایي یعنې په هغه څیز ایمان لرل چې هغه زما الغیب ما غاب عن بداهة العقل والحواس چې زما د حواس او د بداهت د عقل نه اوچت دي نه رسي ورته د عقل مخالف نه دي خو عقل نه رسي خو خدای او رسول ویشته نو موږ به منو یو د هغې نه تله ده نو د دوی د ګمراهۍ یو سبب اتباع الهوا دی یو تحسین الظن بالعقل او درېمې د ګمراهۍ سبب څه شی دی هغه جهالت دی الجهل بمقاصد الشرع د شرع د مقاصدونه دا نه خبره دی د امام بخاري رحمت الله علیه په دغه فتنه باندې دلته رد کوي او یې تله شته ښه اوس به پې زموږ دا نیکي به دې څنګه تللې کېږي درونو متعدد جوابونه دي خو د وخت استثار په وجه به زه پرېږدم